امام المفسرین حضرت امام رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کی لکھی چھ دلت الآیت على أن كل من مات أو قتل فإنما مات بأجله. امام رازی رحمه الله فرمائی چې دا آیات پدی خبر دلالت کړي دی آیات نه دا پته لګي چې هغه بنده کا انفرادي طور یو بندوي یا اجتماعي طور وي ار یو بنده چې په خپل طبيعي مرګ باندې مړ شي یا قتل کړي شي فإنما مات بأجله اپ خپل اجل باندې چې خدای کم وخت مقرر کړی دا ورته په باندې دی قتل کړي شي یا په خپل طبيعي مرګ باندې مړ شي. اوس که څوک دا وایي چېرې دا غفلا قتل شوی نه وای دا بنور هم لا ژوندی وای دا خبر امام رازی رحمه الله فرمایي غلطه ده. وأن من قال يجوز أن يموت قبل أجله فمخطئ که څوک دا وایي چې دام کېدای شي چې څوک د خپل هغه تاریخ نه چې د مرګ تاریخ خدای ورته مقرر کړی ده چې جایز ده کېدای شي چې دغه نه مخکې چېرته مړ شي دغه نه مخکې یا دغه نه وروسته شي. امام رازی رحمه الله فرمایي دا خبره غلطه فمخطئ دا بنده خطا ده غلط. الله فرمایي چې لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې تاریخ دې پوره شي چې کوم خدای درته لیکلی ده هغه هر بنده چې د مور خېټه کې حدیث کې راځي چې کله نطفه رحم ته لاړه شي بیا د خاوند او د ښځې دوه قطرې رحم کې سره میلاو شي دا اوبه رحم باندې چې کومه فرشته مقرره ده هغه د الله نه تپوس کړي چو خدایا دی رحم تدا نوی نطفه راغلی ده د دې نطفې نه ستا د انسان پیدا کېدو اراده شته که نشته چلا ورته وایي چې نشته که نه آغا نطفه بیا د حیض شکل کی ماهواری بیماری شکل کی لاړه شي ضایع شي حمل اندلی او چالا ورته وایي که نه چاو فرشته د دې نطفې نه زما د انسان پیدا کېدو اراده شته فرشته تپوس کړي چې اذکر ام انثى خدای دا رحم ته چې نطفه راغله او ستا د انسان پیدا کېدو اراده شته دا انسان به مذکر وي که نه دا به ماشوم وي او که ماشومه به یې که نه هلک به یې که بچنی الله ورته وایي چې دا به ماشوم وي یا ماشومه به وي دا خبره ولیکي دا ولیکي نطفه لا خپل شکل کې پرته ده کار پرې شوی نه ده دا خبره ولیکلی شي ته بیا جاړې چې جنۍ ولې پیدا شوه هلک ولې پیدا شو
قرآن توقر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وبند مال خبراك تاسو مال خبراك هاغ نطفا چتا رحم کی پم نکڑا رحم تدی غرز ولا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون دغ نطفین تاسو پخبل علت رحم کی انسان جوڑوی کی زجوڑو مکنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لو يزج أغوارم زما بخخ باندې چې زما اراده وشکنا تاسو د مور خېټه کې رحم کې چې څنګه زما خوښ شغه شان شکل در جوړ کما تبیا چاړې خزدي چاړې ابي زوګي نیادي چاړې ابي زوګيني کدي خط سر جوړن کړي ورشتہ داران در تراجي وای 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 نیادي هم کنا ټټکې کنا مور دې کنا ټټکې چي وای جنې ولي فائدہ شودا لک ولي فائدہ نشو وزړې خره او زړې خره ته هم خزه کنا پخپل ځان باندې ولي ماتم نکړه کنا چې په لور باندې ماتم کړه پن وسې باندې ماتم کړه په ځان باندې ولي نکړه کنا ارمداو فرشتے تعالی حکم اکڑی چی اولکا دابا لکویا بچنیوی فرشتہ غولکی بیا فرشتہ تپوس کڑی چی یا ربی کم یعیش دا بند چی دماشم یا دماشم شکل کی دنیا تراشد دبتسو کال عمر وکنا دا خبرون ولیکی بیا فرشتہ تپوس کری چی کم یمشی اور ربدا چی دنیا تراشدا بچمر قدمنا علکنا دیخ پل جن کے ساگانی بچمر علکنا رحمان بابا فرمائی دلتا دم قدم دوار فحساب دے دنیا کی ساخستلستا قدم خودل دا دوار فحساب دے مخیستا دا جوڑے دونا مخی دا خبری لکلے شوی دکنا دلتا دم قدم دوار فحساب دے پل غلط للاری مقدہ بے حساب حیاتک انفاس فکلما مزت منها نفس انتقصت به جزء وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتن تعد عليه اللفظ والنفس داستا جون ټول یو څو دشمیر ساګانې دي هغه مخکلا لیکلې شوې دي چې ته دنیا تراشه دومره ساګانې به الیکنه اوس هغه نوجوان
دا غساقان يمشمير ليشي الفاظ يمشمير ليشي اغبد دنیا پجون باندې سخوشال شي د فارسی ګاټ کمره کې پروت یو مجرم حکومت ور باندې اډر کړی ده چې دا با 100 घंटे یا دا با 1000 घंटे پس 500 کی کنا اغا 1000 घंटे پشمار دے اغا بند دا شگڑی تگوری چی یو سکن تیر شو 2 تیر شو 2 منٹ تیر شو 5 منٹ تیر شو گھنٹا تیر شو 100 घंटे پس 500 کے گم یو گھنٹا خو تیر شو 99 فات دے دا زمون عمرنم دغه شان پشمیر دے وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يجاوز ذلك رواه الترمذي دارت عمرو بن شعیب نے روایت فرمائی چھ رسول اللہ فرمائے زماد امت عمرنا شپیت او یا کال دے دے پمینس مینس کی دکنا دے نکم وے لیکن دیر لک خلق دا سدی چاگد شپیت او یا ونورواوڑی چھ او یا ونورواوڑی کنا بیا خدا سی شیطن جوشی چھ لس وائی لس دخلینه دا لس بزای وزی پاس دا زما دا استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حرمونا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اب منتا دوری تفسیر کی دارالم حقانی اکوڑا خطکی بیویل چه بچوانو بیا خدای بوداشی چه دا اویاو نواوڑی چه لس وائی دا لس بزایا پرس وزی دخلی بیا خط بیا فرشتہ تپوس کری چه کم یا اکل و کم یا شرب او خدای دا بند چه تددی نطفه نپیدا کوی دا با سمر خوری سمر بسکی اخوارل اسکل امخ کی اولی کلیشی ہر سمخ کی اولی کلیشی ورکل خلق وائی چی یر نوڑی جوڑا کلیوا خلیتی وڑا خلیتی لاور وڑی نو لیکن ہڈی ٹیک ورطا اشورا پریوتی مرش کاش چی دایو نوڑی خود خوڑا لیوائی نور می ارمان ندکنا اغا یو نوڑی چی دا پناز جوڑا کلی وکنا کاش چی دا یو نوڑی دا خوڑا لیوائی خیڑی تیاجی ولیوائی اپا عربنو نوڑی چی خلیتا واچ ولی سور باند جوڑا شوا اغا یو نوڑی چی راو چتا کلیوا اغا تین فات شوا اغا دا نصیب نو دا حق نو اغا دا بلچا دا راو چتا کلیوا کنا دار صدا پیدایش نمخیولی کلیشی اجل دمو تاریخ ہر سولی کلیشی فرمائی وما اہلکنا من قریہ من اہل القریہ اللہ ایمان دی تباہ کڑی کنا نمی دی علا کڑی سوک دا خارو دا کری والا خلق اللہ مگر چه سمر قوم نمی تباہ کڑی دی کنا ولہا کتاب معلوم
دغوی د هلاکت دغوی د مرګ لپاره الله وایي تاریخ چې کوم هغه مقرر وکنا غلی کلی شوی وکنا لوح محفوظ کې کنا هغه معلوم ما تسبق من امه یو امت یو جماعت یو قوم اغا سبقت نشکرائی مخی کے دائی نشکنا اجلها دخبل مرد تاریخنا وما يستأخرون او نرست کے دائی شیئی بلکہ ہر چاہتا چاہ خدای کم تاریخ لکلے دا زمون دا شکلونو جوڑے دو نمخ کی دا مور خیٹا کی چالا کم تاریخ دا مرگ لکلے دا دغا نیو سکنٹ مرگ ستا مخ کی دائشی نیو سکنٹ رستا کی دائشی او چاگا تاریخ دی پورا شکنا بیا کدا ټول دنیا در ترا جمع شي ټول دنیا ستا مرګ غواړي ستا قتل غواړي چې ستا تاریخ پوره نوي طاقت لولای نشي کنه 50 ممالک 50 ممالک سرد جهازونو سرد ټینکونو سرد فوجیانو د 50 ممالکو د فوجیان لګیاو چاجز پیو سرگ معذور مولا عمر مرد مجاہد اغا شہید کڑے لیکن دا مولا صاحب تاریخ فرنو کنا 50 ممالک طول عجز شکنا مولا صاحب ینا شہید کو نے گرفتار کو اسامہ ینا شہید کو نے گرفتار کرو اچھا شو هغه قبل کومه علاقه ایبټ آباد هم یو ډرامه هم دا زمونږ والو یو ډرامه جوړه کړې ځان ته دا اورو پوزه جوړونه کړ او چې تاریخ دې پوره شي د مرګ تاریخ دې پوره شي بیا ټول دنیا کې تا باندې مین تا باندې رحم دل څوک دی مور ده او پلار تاریخ دی پرشی ده مرگ بیا در طول دنیا نزیاد پتا مین چاہتا چتا محبوبی آغا چوک ستا مور و پلار و چی تاریخ پرشی بیا رحمان بابا فرمائی در رحمان بابا خبری طولی ده قرآن حدیث مطابق ده چه زوی دفلار پاگی کی فروت وی روح تلار شه زوی دفلار پاگی کی فروت وی روح تلار شه مورم ورطا ناستوی زوی دفلار پاگی کیوی یاد مور پاگی کیوی دوارا ورطا گوری ساتین اوزی کنا زوی دفلار فغی کی فروت وی روح تلال چه دا قضاء علاج پا مورو ففلار نشی زوی دفلار فغی کی فروت وی روح تلال شی دا قضاء علاج پا مور و ففلار نشی چی مور و فلار دی دا مغنر اگر زولی نشی کنا نور خلق بیا دا کم باغ مولی دی دا کم باغ گاجر دی کنا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین